د اختر د مونځ عملی طریقه پیر د سره پالو کوي چې اسلامي معلومات درته ورسیږي. اوس د اختر د مونځ عملی طریقه درته ښیو. اول نیت په زړه کې دا اراده کول چې 2 رکعاته واجب مونځ کوم د واړه اختر سره له تکبیرونو په دې امام پسې، او بیا به غوږونو ته لاسونه پورته کړي. الله اکبر. اوس به امام هم ثنا وای او مقتدی به هم ثنا سبحانك اللهم وای. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. اوس به 3 واري غوږونو ته لاسونه پورته کړي او لاسونه به هغه ځوړنده ساتي. الله اکبر الله اکبر الله اکبر. اوس به امام اعوذ بالله او بسم الله وای او بیا به الحمد لله رب العالمین وای، بیا به سورت وای او بیا به رکوع ته لاړ شي. الله اکبر. سمع الله ولمن حمده بو کی، بیا به سجدی ته لاړ شي الله اکبر. او دا رکعت په دې طریقې سره پوره کړي. الله اکبر الله اکبر. 2 رکعات شروع سي، امام با بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ فاتحه الحمدلله وای، بیا به سورت وای. سورت سکلا خلاص نو بیا به 3 واری غوږونو ته لاسونه کړي. الله اکبر الله اکبر الله. او څلورم تکبیر کې به رکوع ته لاړ شي. الله اکبر. نو دا د اختر د مونځ عملی طریقه وا، خپل هم باید انسانیت کی او نور ته هم هغه ورسي.